یو سړی راغی ما ته وایي جنګی هغه وایي ګنده سره په لاس کې مړز دی وی جنګی ما وی یو وی را دې خوا کا چې ما څادر اوچت که تسبیح وی غری وای مونږ خوار شي پسې منډه وه که چرګان دغلته څوک جنګی کړه چرګان په خدای ټول خلک ورته ودرېږي منډۍ ته به تلې خلک څاروي لئ او هلته به ټول مار والا ته ولاړ وي دا مار ګډی خدای ته وګوره مار ګډېږي چېرته ټول به مار ته ولاړ وي دا مار ګډی نو دا هم یو میلو او دنیا ورته راتاو شوه دویم خره چې څوک د خدایۍ دعوه نه کوي یعنې کوس چا د خدایۍ دعوه وکړه دا خلک ټول ورپسې ملګري کوي نو هغه هم ویده کله به وی د خدای ما کله به پیغمبر یم کله زویلی پیغمبر کله بزوری پیغمبر او کله عیسی او کله مهدي مړه پینترې به بدلولې را بدلولې او خلک ورپسې داسې بلا سره څه کوي هلکه پیغمبر خو د خدای پنې ډېر معزز او مکرم تاسو ګورئ تاریخ کې مرزا غلام احمد چې مردار شوی دی مړ دی نو په ټټۍ کې دنه د پلوې او دسماتې د پاسه سوتی پیغمبر خو ډېر معزز دی قسم په خدای د الله پنې اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ټټۍ میں هرگز مرتا کبھی دنه به ټټۍ کې ساوتل یو قربان شم د افغانستان د هغه زمانې د حکمران نه ښه مونږ خو هر چا پسې کېږو خطې ولېږه امیر عبدالرحمن ته چې کوم د افغانستان په هغه وخت کې صدر و او هغه ته یې ولیکل چې زه پیغمبر یم په ما ایمان راوړه هغه چې خط وکته نو هغه ورته په خلص ونه وی هغه ورته د خط په شو لیکل وی اینجا بیا دلته راشه د پارسي لپاره اینجا معنی دلته بیا راشه نو چې خط دل راغی د په میټینګ راوغوښت نو چا ورته وی صاحب ځو کابل ته ځو ولې که دا کابلیان د ملګري شو که نه ایمان یې د باندې راوړ بس دا ډېره ده خو چې کوم هوښیار و هغې وی ګورې صاحب چې قدم وانلې وی هغه خو لیکلي چې اینجا بیا دلته راشه وی که لاړې ګورې اینجا دنه جوړی پرېږدې دی نه نو هغه امیر عبدالرحمن نه چا تپوس وکړو وی تا چې ورته وی چې دلته راشه دا دې ورته څه وی وی ما وی که دې ماله د خدای پاک لاس له راوسته که نه نو داسې چل به ورسره وکړم چې بیا به په مخ د ځمکه څوک د حضور پاک نه پس د غلط او د باطل نبوت او د پیغمبر یې چغه ونه وی ما لکه خدای ګوتو له راغی اوس هم افغانیان زمونږ شاګردان دي هغوی په دې فخر کوي هندوستان کې ستاسو باطل او دروغجن پیغمبر راغی دعوی وکړه خلک ورپسې شو وی زمونږ په افغانستان کې په کابل کې یو پیغمبر نه دی راغلی ما وی مې تاسو تاریخ لږ وګورئ تاریخ ستاسو نرتوب منو خو تاریخ وګورئ په افغانستان کې هم یو پیدا شوی هغه به څه وی هغه به وی لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله احمد نور نو خو چې وی احمد نور کابلی رسول بس کابلیان پر خوشي شو د افغانیان او داسې که داسې چې د غوښو د هډوکو یې پته ونه لګېده خو نر قوم دی الحمدلله زمونږ پښتانه هم ګورې نر قوم دی انشاءالله نه مو مرزا غلام محمد منلی دی نه منو او انشاءالله نه به زمونږ بچي ومنئ او وی داسې په لکونو کې یو کس تیم د پیسې اوږې تږې شته چې هغې د پیسې دپاره عقیده هم خرڅوي هغې د پیسې دپاره د خدای دشمني هم کوي هغې د پیسې دپاره د مدرسې او د ګیرې دشمني هم کوي هغې د پیسې دپاره د پټکي او د رسول الله مبارک د ناموس هم دشمني کوي ایک دو تین به پکې وي خو که خیر انشاءالله ستاسو دغه علما کرام جمدي وي چې دا کوم په سټیج دلته ناست دي او تاسو ورپسې شاته ولاړ یې او خبره د رسول الله مبارک د ناموس او د پټکي وي او د سپینې جامې وي نو انشاءالله چې د پیغمبر په ناموس د هغه په پټکي او د هغه په سپینه جامه برانه انشاءالله څوک داغ هم نه لګي انشاءالله دا څو خبرې مې نو درته عرض کړې بیا درته مبارکباد وایم او خجار تحسین پیش کوم زه ډېر زیات ستړی یم په 2 مدرسو کې مې درسونه کړي ویلیاس الله دې خوشحاله کړي زموږ خاص شاګرد دی او د مراټي دا خلک هم ډېر ښه خلک دی نیکان خلک دی او صالحان خلک دی
دا دې په یو اواز د لرې لرې ځای نه راغلې دومره غټه اهتمام جوړه کړې او ستاسو علما هم الحمدلله جاندار علما دي او دیندار علما دي دا څو خبرې مې عرض کړې وخت مانځه دي په دې به اکتفا وکړو ویا خیر الکلام ما قل ودل الله یې تاسو کامیاب کړي الله خوشحاله کا او الله هم دا ناس ته په خپل دربار کې قبول منظوره کا او الله هم ټول د رسول الله مبارک سره د حوض کوثر په غاړه ملګري کا د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر هم الله نصیب کا و آخر دعوانا